بسم الله الرحمن الرحيم. فالنقيض للضرورية الممكنة العامة وللدائمة المطلقة العامة وللمشروطة العامة الحينية الممكنة وللعرفية العامة الحينية المطلقة. امدا بوایو چې مخکې سبق کې موږ د تناقض تعریف کړو چې دوه قضیو په منځ کې په داسې حیثیت اختلاف وي په داسې انداز باندې چې ذات اختلاف به تقاضا کوي چې یو صادق وي بل دی کاذب وي چې یو کاذب وي بل دی صادق وي. اور سره دا خبره کړې و چې کله قضیه شخصیه و نه صرف پاته شیونو کې اتحاد پکار دی. در تناقض هشت وحدت شردتا وحدت موضوع محمول مکا وحدت شرط و اضافت جزء کل او قوت فعلست در آخر زمان. او کبه اور سره قضیه محصوره و نو یو شی به کې بل زیتی کا اتشینو کې اتحاد او کیف کې اختلاف خو مخ کې نه و ایجاب او سلب کې ور سره په کم کې هم اختلاف شي. به چې کله قضیه موجهات نو به ور سره یو بل شمزيتي بشي درې شینو کې به اختلاف وي اتو کې به اتحاد وي نو کیف کې به اختلاف وي و موجبه و بل به سالبه وي تناقض د پاره دا لازمي ده او کې یو کلیه و بل به جزئیه وي او په جهت کې به ور سره اختلاف وي. نو څه دوه کې دیکھا ان شاء الله نن به سی ویل شي و به رسی وګټو. اوله قضیه چې دا بسایتو کې ضروریه مطلقه ده تاسو ټول ضروریه مطلقه پیژنې دا غي تعریف ده چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې به ضرورت نو کدا ضروریه مطلقه موجبه وي نو اثبات ضرورت پکې وي. اثبات ضرورت چې ضرورت یعنی محمول موضوع ته به ضرورت ثابت ده لنډه دا د څه پکې وي اثبات ضرورت. نقیض چاته ویل کی خپل شارح بیان کوي نقیض ویل کیږي رفع شي تا نو که یو ځکه اثبات ضرورت ده دې نقیض بوي رفع دغه اثبات ضرورت یعنی رفع د ضرورت ثابت نه ده دا به نقیض وي. نو د ضروری مطلقی نقیض په دغه اعتبار سره جوړیږي ممکنه عامه ځکه ممکنه عامه کې بجانب مخالف کی ضرورت سلب وي نو چې کله ضروریه مطلقه موجبه و د دې نقیض برازي ممکنه عامه سالبه ځکه ممکنه عامه سالبه جانب مخالف څوک وي ایجاب وي نو په دې ضروریه مطلقه کې وای چې په ایجاب کې ضرورت ثابت ده ضرورت ده په ایجاب کې ضرورت ده مطلب اثبات ضرورت ده نو شکل د دې نقیض منګراولو ممکنه عامه سالبه نو اغي کې حکم دای چې جانب مخالف نه ضرورت سلب یو جانب مخالف دغه ایجاب ده دلته ایجاب کې وای ضرورت سلب ده او دلته ضروریه مطلقه کې مونږ ویلو چې ضرورت چې ثابت دی اول ته وی ضرورت سره نقیض شو کنه شو ورسېدلې په دې خبره باندې بهر حال کله بل تعبیر سره نه داسې بوایو چې ضروریه مطلقه کې اثبات ضرورت وي د اثبات ضرورت نقیض چې د قاعده موافق رفض ضرورت رفض اثبات ضرورت دا او رفض اثبات ضرورت یعنی ضرورت چې ضرورت پکې سلب وي د دې جانب مخالف چې ده کنه هغه ممکنه عامه ده چې سالبه وي څوک د ممکنه عامه سالبه نو نقیض ضروری مطلقه موږ راوړو ممکن نقیض ضروری مطلقه موجبه براوړو ممکنه عامه سالبه ځکه حالت په جانب مخالف کې به ضرورت سالب وي. اذا شو خدا ال چې ضروری مطلقه موجبه وا وس کچری ضروریه مطلقه سالبه و نو داغی نقیض هم ممکنه عامه ده خوصبه موجبه وی ولی شکل ضروریه مطلقه سالبه وی نو حالتا ده محمول حکم موضوع باندې لګیدلی یعنی محمول سلب شوی وی د موضوعنا بالضرورت
یعنی سلبی ضرورت وي چې محمول موضوع ته بالضرورت ثابت نه دی سلبی ضرورت مې وي سلبی ضرورت نه ضرورت خوشته دی داسې دی چې محمول چې دی د موضوع نه سلب دی څنګه سلب دی بالضرورت ورسېدلی موږ دې ټکي له ګډوډ کړي موږ به سلبي ضرورت جوړ کړو سلبي ضرورت نه محمول چې دی موضوع نه سلب دی محمول سلب دی سلب څنګه سلب دی بضرورت سلب دی دلته دا شوله د دې نقیض برازي ممکنه عامه موجبه ولته جانب مخالف کی چې التم ضرورت څه وي سلب وي چې کله ممکنه عامه موجبه وا جانب مخالف کی به سلبي ضرورت وي نو الته وي محمول چې د موضوع نه سلب دی بضرورت دا څه وایي کنه او ممکنه عامه چې کله موجبه وي یعنی محمول ثابت دی موضوع ته بالامکان محمول ثابت دی مطلب دا دی چې محمول دی د موضوع نه نفي وي دا ضروري نه ده هلته وایي ضروري ده او دلته وایي ونه رسېدلې دې خبره کې موږ هغه نښتې غونډه کړو محمول ثابت محمول دی نفي وي د موضوع نه بالضرورت دا ضروریه مطلقه سالبه ده دې نقیض به څوک راځي ممکنه عامه موجبه یعنی محمول موضوع ته ثابت دی بالامکان امکان اشتري څه مطلب محمول دی نفي وي د موضوع نه بالضرورت داسې نه ده هلته وایي داسې ده ضروریه مطلقه کې وایي دلته داسې نه ده نو نقیض یې شو که نه پوه به شولی راځي د دې عبارت اوس ووایو ښه نو وایي فالنقیض للضرورية الممكنة العامة دا متن کیو شرح لراشي قوله والنقيض للضرورية اعلم ان نقيض كل شيء دارت یو قاعده بیان نقيض ظاهر یو شی چې دی رفعه دا غیر رفع فالنقيض القضية التي حكم فيها نقيض د قضیه هغه حکم فيها چې باغی کې حکم لګیدلی وي بضرورة الايجاب او السلب چلک ایجاب ضروری دی یا سلب ضروری دی دا کومه قضیه ده هو قضیه حکم فيها دا قضیه ده چې هغه حکم لګیدلی وي بسلب تلك یعنی نقیض کومه قضیه ده نقیض چې ده هو قضیه نقیض هغه قضیه ده حکم فيها چې باغی کې حکم لګیدلی وي بسلب تلك الضروره چې دا ضرورت سلب دی دا به نقیض وي وسلب كل ضروره او سلب د هر یو ضرورت چې دا جانب طرف مقابل کی به څه امکان وی کنه هو عین امکان الطرف المقابل دا عین امکان د طرف مقابل له پورا تفصیل واورا فنقيض ضرورت الايجاب نقيض ضرورت الايجاب یعنی شکل محمول موضوع بالضرورت ثابت وی د دې نقیض بڅوک وی امکان د سلب چلکه امکان پکشتره چې محمول د موضوع نه سلب شینوال ته ویل محمول موضوع ته بضرورت ثابت دلته وی امکان دی چې یعنی جانب مقابل کی د سالبی جانب مقابل کی ضرورت چې سلب دی ونقیض ضرورت السلب او چکل او نقیض ضرورت سلب یعنی سالبه ضروریه مطلقه چې سالبه وي چې محمول موضوع نه سلب دی بالضرورت نقیض ضرورت سلب څوک دی هو امکان الايجاب ځکه ضروریه مطلقه کې وایي چې محمول موضوع نه بالضرورت سلب دی ممکنه عامه کې به وایي چې ممکنه ده چې محمول موضوع ته ثابت شي نالته وایي ضرورتن ته سلب دلته وایي ممکنه ده چې محمول موضوع ته ثابت شي یعنی دا ضروري ده چې محمول د موضوع نه سلب وي نالته وایي ضروري ده دلته وایي نه ده تاسو به دې پوه شئ لږ مخکې راشئ به دویم نمبر قضیه دیو بیانی دائمه مطلقه دائمه مطلقه تعریف تاسو ټولو ته یاد دی چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې به دوام ترڅو چې ذات موضوع موجود وي لنډه دا کچري زړه برسته کو د دې نقیض څوک د دائمه مطلقه د دې نقیض د مطلقه عامه مطلقه عامه چاته ویل کیږي چې محمول حکم لګیدلی موضوع باندې بالفعل یعنی محمول حکم لګیدلی موضوع باندې دریو زمانونه په یو زمانه کې دا څه ده کنه اوس راځي کې برابر وکړو موږ داوا وکړل چې د دایمي مطلقي نقیض د مطلقه عامه دا غي تفصیل دا څه ده چې دایمه مطلقه کله موجبه وي نو
مفهوم داوی چې لکه محمول ثابت دی موضوع ته بالدوام محمول ثابت دی بالدوام دا څه ده کنه نو د دې نقیض به وس رفع د دوام وي ځکه نقیض د شی رفع د شی وي دلته وی محمول ثابت دی موضوع ته بالدوام نقیض به هغه شی راځي چې هغه کې وی محمول موضوع ته بالدوام نه دی ثابت ابه نقیض وی کنه او دغه مفهوم ادا کوي مطلقه عامه ځکه مطلقه دا چې کله موجبه وا محمول ثابت دی موضوع ته بالدوام نقیض به اوس مطلقه عامه سالبه راوړو چې لکه محمول ثابت تا نه دی ثابت بالفعل یعنی درو زمانونو په یو زمانه کې محمول چې دی موضوع ته ثابت نه دی نو الته وی دایمن ثابت دی او دلته څه وی درو یو زمانه کې نه دی ثابت ورسېدلی نقیض شو کنه او کال توی چې کسالبه شي هغه دایمه مطلقه سالبه شي محمول سلب دی د موضوعنا بالدوام محمول سلب دی د موضوعنا او مطلقه مبوس موجبه راوړو چې محمول ثابت دی موضوع ته د درو زمانونو دلته وی د درو زمانونو په یو زمانه کې ثابت دی الته وی دایمن ته سلب دی نو کاغه صحیح کیږي دا کاذب او کدا صادق وي هغه کاذب نقیض شو کنه شو نو په دې دوړو قضیو کې به تاسو کوم محصولات اربعه جوړوي نه داسې به جوړوي مطلقه عامه نه ضروریه مطلقه موجبه کلیه نقیض به راځي ممکنه عامه سالبه جزئیه خیالم ده کنه ځکه په کل او جزء دا کمیت کې به هم اختلاف وي اول ته چې وا ضروریه مطلقه سالبه کلیه نقیض به راځي ممکنه عامه موجبه جزئیه او کله ته سالبه جزئیه دلته راځي موجبه کلیه او کله ته موجبه جزئیه یعنی ضروریه مطلقه موجبه جزئیه دلته راځي ممکنه عامه سالبه کلیه عمده شان دایمه کې هم لګوي دائمه مطلقه موجبه کلیه و مطلقه عامه موجبه سالبه جزئیه وي او کاغه سالبه کلیه و دا به موجبه جزئیه وي او کاغه موجبه جزئیه و دا به سالبه کلیه وي کلیه او کاغه سالبه جزئیه و دا به موجبه کلیه وي دا مطلقه عامه ورسېدلې تاسو ګورئ لکشن کوم دې خجي ونقيض الدوام نقيض الدوام څوک دی هو سلب الدوام دی اچھا جی نقيض الدوام هغه سلب دوام دی خو سلب دوام د پاره دا خبرم کړم مو پرون سلب دوام د پاره خپل څه قضیه متداوله نشته دی چا د پاره سلب دوام یعنی لا دوام د پاره خپل څه قضیه نشته دی نو د دې لا دوام سره چې څوک ضروری دی څوک سره لازم دی هغه څوک د مطلقه بالفعل فعلیت دی لکه یو شی چې لا دوام وي دایمي نه وي څه مطلب درېو زمانو په یو زمانه کې به وی کنه نو درېو زمانو په یو زمانه کې وو دوام مطلب دا چې دایمي د دې نقیض څوک دی لا دوام چې دایمي نه دی نو دې سره لازم دا چې درېو زمانو په یو زمانه کې به وی نه وي وایم درېو زمانو په یو زمانه کې به نه وي خیالم دی او لا دوام سره دغه څوک دی دا نقیض دوام دی هر حال ګوره یو دغه تاسو ما په دې مقصد ورسره اوس می چی ویلو د دوام سره د دوام د لپاره نقیض چې لا دوام دی یعنی اثبات دوام سره نقیض سلب دوام دی کنه نو د دې لپاره خاصه قضیه نشته چې لا دوام مفهوم ادا کی نو دا غي چې څوک لازم دی لازم هغه څوک د مطلقه عامه ده چلته حکم بالفعل لګیدلی نو کال یو په دایمه مطلقه کې یو طرف ته داسي چې محمول موضوع ته بالدوام ثابت دی نو مقابله کې مطلقه عامه کې راشي چې الکه محمول موضوع نه نفي په یو زمانه کې د درو زمانو نه نقیض جوړیږي کنه اگر که صریح نه دی لازم دی ورې دا وقد عرفت تتپت وانه يلزمه لازمیږي د دې سره فعلیت د طرف مقابل چلکه طرف مقابل کی فعلیت د څه مطلب محمول موضوع نه د درو زمانونو په یو زمانه کې نفي دي کچري مخ کې دوام وي او که دوال ته مخ کې
لا د سلب دوام وي دلته به وي یو زمانہ کې ثابت دی راځه ولا فرفع دوام الايجاب رفع دوام ایجاب لکه دایمه مطلقه کې خود دوام ایجاب وی کنه شکل هغه موجب وي محمول موضوع ته ثابت دی بالدوام نو رفع دغه دوام ایجاب څوک ده وې دا غي سره يلزمه لازم دی فعلیت د سلب چې لکه محمول موضوع نه سلب دی په یو زمانہ کې همدغه شان رفع د دوام سلب شکل په دایمه مطلقه سالبه وي چې محمول موضوع نه سلب دی بالدوام دې رفع څوک ده وې دا غیر رفع سره لازم راځي فعلیت د ایجاب چې محمول موضوع ته ثابت دی په یو زمانہ کې د یو زمانو نه پیږي کنه فالممکنه العامه ممکنه عامه چې دا مخکې قضیه دی هغه نقید صریح د ضروري مطلقه ده لپاره او مطلقه عامه چې دا د دایمه مطلقه صریح نقیض نه دی دا لازم دی د نقیض د دایمه مطلقه سره به اعتراض وکنو دې صریح نقیض ولې نه راوړلو وای دا غیر پر قضیه نه و وای ګوره ولما لم يكن لنقیضها الصریح هر کله چې نو د دې د صریح نقیض د لپاره صریح نقیض څوک دی او والله دوام دی سور لنو مفهوم ولنو محصل هغه مفهوم چې حاصل وي او معتبر وي ما بین د قضایا او متداول او متعارف او کی دا غیر پرداس مفهوم نو چې قضایا او متداول او متعارف او بمنس کې حاصل وي نو ځکه موږ دا غیر لازم براوړو نو قالوا مولانو ویل نقید دایمی چې دی هو المطلقه العامه تاسو پوه شولې لږ برو جی وربسي وقضيه دا انور آسان دي ادوال ان شاء الله اوس پر سي مشروطه عامه التتر شوی ستاری په محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالضرورت ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني نو ضروريه مطلقه کی ضرورت ذاتی وو سو ضرورت ذاتی او مشروطه عامه کی ضرورت وصفی دی ضرورت وصفی دی لن نوم دی که ضرورت وصفی تاسې دا کنه خجیوانه وی قضیه دغه ته ویل کیږي حینیه ممکنه څه ورته وي دا بینه ممکنه حینیه ممکنه وته وي کنه ټیک ده دا ممکنه عامه بشان ده ممکنه عامه کې د جانب مخالف نه ضرورت سلب وو دلته د جانب مخالف نه ضرورت سلب وي خو الته ذاتن ضرورت سلب وو ترڅو چې ذات موضوع موجود و نو ضرورت به سلب او دلته وی چې ترڅو چې ذات موضوع موصوف وصف عنواني باندې ضرورت به سلبي ده فرق دی خلم ده کنه نو اوس به پورا تعریف دا شې هینی ممکنه چې محمول هینی ممکنه څه تعریف ده چې د جانب مخالف نه پکې په اعتبار د وصف سره ضرورت سلب وي صحیح شو راځي ولا مشروطی عامی نقیص چې هینی ممکنه ده ولی مشروطی عامه کی ملیسی مشروطی عامی کی محمول ثابت وي موضوع ته بالضرورت وصفا ثابت وي دا څه ده کنه نو اوس بر دې نقیض راوړو هینیه ممکنه سالبه او نو التبرات وي چې جانب مخالف کی ضرورت وصفی سالب ده نو الته ضرورت وصفی شته او دلته برات وي ضرورت وصفی سالب ده پوه نه شولې خبره مې نقیض شو کنه شو او ته وګورئ پاسانه ورسېدلې کنه دې کې ثم اعلم به بويش ان نسبه الحينيه الممكنه كم ده تورسيد هم دا غلا کار اچھا جی نسبت دهینی ممکنه د چا سره الى المشروطه العامه سره دا څنګه دی وای دا چې مړه څنګه چې ممکنه عامه د ضروري مطلقه سره کنسبت الممکنه العامه الى الضروريه څنګه چې د ضروري مطلقه او د ممکنه عامه خپل منځ کې نسبت د قشان د مشروطي عامه او د حینی ممکنه دي تو ګوره کنه فإن الحینیه الممکنه حینیه ممکنه چې دا تعریف را تلګوکا خوي تعریف واوره هي التي حكم فيها دا قضيه د حکم شوی بده کې بسلب الضروره الوصفيه خیالم ده کنه چې ضرورت چې کم دي ضرورت وصفي هغه سلب دي نو ممکنه عامه کې ضرورت ذاتی سلب او دلته ضرورت وصفي الضرورت مادام الوصف هغه ضرورت چې ترڅو وصف وي هغه پکې سلب ده پوهیږي کنه پلیس ضرورت وصفي ویل کېږي چې ترڅو
موضوع کې وصف وي محمول به تو ضرورتا ثابت وي دا ضرورت وصفي شو او حینیه ممکنه کې دقه سلب ده فإن الحینیه الممکنه و حینیه ممکنه چې دا هي التي دا قضیه د حکم فيها چې باغ کې حکم لګیدلې وي بسلب ضرورت الوصفيه چې لکه ضرورت وصفي به دا خو ویلو کنه ضرورت مدا والوصف عن الجانب المخالف دا غره کنه یا ضرورت یادو ما ترڅو چې وصف موجود وي د چانه سلب وي یار سلب ضرورت به کې وي د چانه عن جانب المخالفنا فتكون نقيدا دا بشي نقيد صريح د چا لپاره لماذا قضيه لپاره حکم فيها چې باغی کې حکم لګیدل بضرورت الجانب الموافق جانب موافق کې بکی حکم لګیدل په ضرورت سره خو به حسب الوصف لګیدل او هغه څوک د مشروط عامه ده کنه مشروط عامه کې حکم لګیدل به ضرورت به حسب الوصف فقولنا نوسغورا دا قول زمنګا چې بالضرورت کل کاتب متحرك الاصابع ما دام کاتبا دا کوم غزیه شولا مشروط عامه ده کنه چاله متحرك الاصابع حکم لګیدل په کل کاتب باندې بالضرورت لګیدل دي خو تر څو چې کل کاتب ما دام کاتبا وی یعنی وصف کې د کتابت وی تاسو پوهیږئ نقیض به څوک وي نو کان نقیض وی بنق نقیض و نقیض به وی ليس بعض الكاتب ندی بعض کاتب متحرك الاصابع نو هلته وی متحرك الاصابع به وی بالضرورت او دلته وی نه به وی هنا هو كاتب ترسو جا کاتبی بالامکان ویلو کا چې امکان ویلو جانب مخالف د دې چې ده کنه هغه به ایجاب وی کنه هلته به ضرورت وصفي سلبي په مشروطه عامه کې ضرورت وصفي هغه ثابت او هلته به سلبي وصل هي ممکن د جانب مخالف کې به سلبي ونسبه الحینیه المطلقه الاکبر وګورئ څلورم نمبر بل قضیه د عرفیه عامه څوک دا هم تاسو به چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني لن تعریف بدای دوام وصفي وکیوي څوک وکیوي دې نقیض بڅوپی رفع به وکړه یعنی رفع د دوام وصفي سبب مولوی او د دې لپاره چې کوم قضیه نقیض دی کنه هغه صریح نشته لکه څنګه چې د ضروری مطلقي صریح نقیض ممکنه عامه وا هم دغه شان د مشروطي عامم صریح وو هغه حینیه ممکنه وا او څنګه چې د دایمي مطلقي صریح نشته بلکې مطلقه عامه وا او سره د نقیض لازمو هم دغه شان د عرفي خاص عرفي عامه هم صریح نقیض نشته بلکې د صریح نقیض لازم دی چې هغه څوک ده حینیه مطلقه ده حینیه مطلقه نو تاسو مولوی صاحب تعریف د حینیه مطلقه مو پیژنئ عرفی عامه چاته وي چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالدوام ترڅو چې ذات موضوع موصوفي په وصف عنواني یعنی ترڅو چې وصف وي نو دوام به موجود وي دا څه ده کنه د دې نقیض د حینیه مطلقه حینیه مطلقه تعریف دار چې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل هلکه دا خو د مطلقه عامه ده وینه جی مطلقه عامه تعریف دا محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل خو ذاتن ترڅو چې ذات موضوع موجود وي نو محمول حکم به موضوع باندې درې زمانونو په یو زمانه کې لګیدلې الته د سیوا او حینیه مطلقه کې محمول حکم لګیدلې موضوع باندې بالفعل خو وصفن ده ترڅو چې ذات موضوع موصوف په وصف عنواني نو محمول حکم به کې لګیدلې درې زمانونو په یو زمانه کې فرق معنی ورسېدلې بهرحال عرفی عامه کې وای کچره هغه موجبه وي تاسو ګورئ څنګه نقیض جوړیږي عرفی عامه کې وای محمول حکم لګیدلې ده محمول ثابت ده موضوع ته بالدوام وصفا نور پیږي کنه صحیح شو نو اوس دې نقیض برازي حینیه مطلقه سالبه دلته به وای محمول چیرې د نفي د موضوع نه په درو زمانو کې درو زمانو نه په یو زمانه کې چې درو زمانو نه په یو زمانه کې نفي شو نو دایمن ثابت شو دلته وی دایمن ثابت دی د وصف په اعتبار سره دلته وی د وصف په اعتبار سره ته په یو زمانہ کې نفي دی نقیض شو کنه شو او قال ته مولوی صاحب التسلب وی عرفی عامه کې محمول سلب وی د موضوع نه په اعتبار د وصف سره بالدوام وسلب وی صحیح شو د نقیض برازي څوک
حینیه مطلقه موجبه دلته براتوي محمول چې دی موضوع ته د دریو زمانونو په یو زمانه کې ثابت دی دلته وي سلب به وي دلته وي ثابت دلته وي سلب به وي د وصف په اعتبار سره دلته وي ثابت دی د وصف په اعتبار سره نقیض شو کنه شو ودومره ده چې صریح نقیض نه دی بلکې نقیض لازم دی ښه نو ګورئ کوم ځای ته ورسېدو ونسبة الحینیة المطلقه دغه ده کنه وی نسبت د حینیه مطلقی حینیه مطلقه لا چاته ویل کیږي وهي قضيه حكم فيها دا قضيه چې بغي کې حکم لګیدلې وي بفعلیه النسبه چې لکه نسبت فعلی دی څه مطلب یعنی د دریو زمانونو په یو زمانه کې حکم لګیدلې دی خو کله حين اتصاف الذات دا خو بینه د مطلق عامی تعریف هم دی کنه دې کې بدلی دی ګوره حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني دا وخت کې ادوما د فعلیت نسبت دا وخت کې کله چې ذات موضوع موصوف وي وصف عنواني معنی نو سره زولا نسبت د هنی مطلقي به څه چي دي وصف عنواني نه پس څوک دي ازمنه کې فعل عرفي لیکل غلط دی ښه الى العرفيه دی ښه نو اورا نسبت د هنی مطلقي الى العرفيه العامه د عرفيه عامه سره څنګه دی لکه نسبت د مطلقي عامي چې د چا سره دایمي مطلقي سره خیال مو کنه څه مطلب اقشا نسبت لري صریح نقیض نه دی بلکې لازم وذلك واورا لان الحكم في العرفيه العامه حكم په عرفيه ما کې څنګه لګي چې بدوام النسبت چې دا نسبت دایمي دی ما دام ذات الموضوع متصفه بالوصف العنواني دا څه ده کنه نو نقیض دی به صریح راشي سلب دغه دوام هغه پر قضیه نشته دی ويلزم او دغه سلب دغه دوام سره لازم دی وقوع طرف مقابل في بعض اوقات الوصف د وصف په بعض اوقاتو کې وصف عنواني په بعض اوقاتو کې یعنی موضوع چې موصوف په وصف عنواني معنی دغه په بعض اوقاتو کې با کم طرف مقابل لالتب سلب دغه دوام وي پوهیږئ به تاسو به نور اوایي پوه شئ وي مطلب الته محمول دائما ثابت وي دلته به داغي سلب وي چالکه دائما ثابت نه دي بدریو زمانه په زمانه کې الته دائما ثابت دلته به وي دائما نه دي مطلب د دریو زمانه په زمانه کې نفي دي صحیح شو کنه او کال تسلب دلته به وي ثابت دي وهذا معنى الحینیه المطلقه واذا معنى الحینیه مطلقه د چکم مخالفه د عرفي عامه سره په کیف کې مو سره مخالفه نو بری دوړ کې هم دا وېخه دی حینیه ممکنه چې دا نقیض دی د مشروطی عامه او حینیه مطلقه چې نقیض دی د دایمي مطلق د عرفي عامه دي کې هم دا وې چالت موجبه کلیه بدلته به سالبه جزئیه کالته سالبه کلیه بدلته به موجبه جزئیه کالته سالبه جزئیه بدلته به موجبه کلیه کالته موجبه جزئیه بدلته به سالبه کلیه دلته هم دا وېخه نو اور فنقيض قولنا بالدوام كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا خیرم ده کنه دلته وای بالدوام هر کاتب چې غوته به خوځيږي دا سی وای کنه نو دې نقیض ده ليس بعض الكاتب متحرك بمتحرك الاصابع بعضی کاتبان دي داغي غوته متحرك الاصابع ندي هنا هو كاتب بالفعل دریو زمانو په زمانه کې تاسو پوه شئ اخري خبره ده بس کوي چالکا بسایتو کې څلور بیان کو او دوی پرې خودلې یو وقتیه ده او بلا منتشره ده یعنی وقتیه مطلقه او منتشره مطلقه بسایت ټول څو اتو کنه شپږ بیان شو که تاسو سوچو کوي ضروری مطلقی نقیص بیان شو ممکنه عامه نو ممکنه عامه نقیص څوک شو ضروری مطلق دو دا شو دا دواړه بیان شول صحیح شو دایمي مطلقی نقیص بیان شول مطلقه عامه نو مطلقی عامه نقیص څوک شو څلور شول به اور پسې مشروطی عامه غم بیان شو حینیه ممکنه او د عرفی عامه غم بیان شو حینیه مطلقه دو سره پات شول هغه بیان نشو هغه وقتیه مطلقه ده او منتشره مطلقه ده ولی نه بیانې ویجی زمون مقصود چې کوم دی بحث د قیاسونو او د عکوس بحث ده د عکسونو بحث او د قیاسونو بحث مقصود ده
دا نقیض چې دا غیر لپاره لک تمهید غونته کړي غیر فائدہ ور کوي چون کې وقتیه مطلقه او منتشره مطلقه دا غیر څه دخل مخل نشته په وقوس او قیاسونو کې نو باسم دلته نه کو لنډه دا د نقیض باس موږ ضرورت په وجه کو او ضرورت ولی وای په وقوس او قیاسونو کې دی قضیو ته ضرورت ده دا بزین کې کینه وای خبل تبه راځي څنګه چې ویلا او پاتې شو وقتیه مطلقه منتشره مطلقه ال تاغو ته ضرورت دي دواړو ته ضرورت نشته نه دلته چې کوم نه نقیزم نه بیانو سبب ان شاء الله بیان کو خونه سره عبارت وایو تاسو ګورئ سوي والمصنف لم يتعرض لبيان نقيض الوقتيه والمنتشره المطلقتين يعني وقتيه مطلقه منتشره مطلقه تعرض د دې د نقیض بیان تونکو من البسائط البسائطنا ولي وذك اذ لا يتعلق بذلك غرض ومتعلق نه د دې پورې غرض فيما سياتي پراتلون کی مباحثو کی من مباحث الوقوس والقصه بخلاف باقي البسائط باقي بسائط چې هغه ته ضرورت او پراتلون کو واسونه کې داغه نقیض بیان کو